حسن بصری رحمه الله یو ورځ د بیت الله شریف نه طواف کوو او د طواف په دوران کې چې کوم دی یو کسو چې هغه کجاوه هغه په وګو باندې وه او هغه هم د بیت الله شریف نه طواف کوو. حسن بصری رحمه الله ورته ویلې ای وروره ویل په دې دا کجاوه چې کوم دی هغه په ځمکه باندې کېږده او بیا د بیت الله شریف نه چې کوم دی طواف کوه. نو هغه ورته ویلې ای د مسلمانانو امامه ویل په دې کجاوه کې چې کوم دی هغه زما مور ده او زه دا چې کوم دی هر کال د دغه نه راوړم د شام نه چې کوم دی په دې وګو باندې په دې کجاوه کې راوړم او هر کال چې کوم دی دا دلته راولم او په دې باندې چې کوم دی تمام د حج احکام زه څه شی کوم ارکان هغه دغه رنګه ادا کوم. نو آیا ما د دې خپلې مور چې کوم دی هغه حق ادا کړو؟ نو حسن بصری رحمه الله ورته ویلې ویل که چېرته ته دا خپله مور د دنیا د اخیري ګوټ نه چې کوم دی هغه په دې کجاوه کې راوړي او د حج تمام ارکان چې کوم دی په دې باندې ادا کړي نو بیا به هم چې کوم دی د خپلې مور هغه حق ته ادا نه کړي چې تا یو ځل د هغې په خېټه کې اړخ بدل کړی دی. الله اکبر. یو ځل د هغې په خېټه کې چې کوم دی تا اړخ بدل کړی دی یعنی یو مین تا د هغې په خېټه کې تیر کړی دی هغه حق به هم چې کوم دی ته ادا نه کړي. نو د مور چې کوم دی هغه څومره لوی حق دی چې حسن بصری رحمه الله هغه سړي ته څه وایي وایي که چېرته دا مور ته چې کوم دی د دنیا د اخیري ګوټ نه راوړي او بیا چې کوم دی د بیت الله شریف نه یې تاوهي په دې کجاوه کې د په وګو باندې ځان لږدلي او د بیت الله شریف نه یې تاوهي د حج تمام ارکان پې ادا کړي نو بیا د مور هغه یو حق هم ته نشي ادا کولی چې کوم تا د مور په خېټه کې یو مین چې کوم دی هغه تیر کړی دی. نو زما عزتمندو موږ او تاسو اوس خپل ځان ته سوچ وکړو چې موږ او تاسو چې کوم دی هغه د مور پلار په موږ او تاسو باندې قدر موږ او تاسو یې څومره قدر دی او موږ او تاسو چې کوم دی د هغوی څومره چې کوم دی حق ادا کوو. نو لهذا پیغمبر علیه السلام فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات وایي جنت دا چې کوم دی د میندو د خپو لاندې دی. داسې نه چې ګینې د مور د خپې د لاندې مور د خپې اوچتې کړي او دغه رنګه چې کوم دی د هغې نه لاندې چې کوم دی جنت دی نه بلکې د مور او پلار په خدمت کې چې کوم دی هغه څه شی دی جنت دی. یعنې ته د مور او پلار خدمت کوه الله تبارک وتعالی به تاله چې کوم دی جنت درکوي. او که چېرته تا د مور او پلار خدمت نه کوو نو بیا ورې جنت زما عزتمندو نشته دی. نو لهذا که میندې او دغه رنګه پلاران موږ او تاسو سره چې کوم دی هغه هر څه کوي هغه به موږ چې کوم دی د الله تبارک وتعالی دغه ته پرېږدو او خپل حق به چې کوم دی موږ او تاسو د خپل مور او پلار څه شی کوو هغه به چې کوم دی موږ او تاسو ادا کوو. نو لهذا په موږ او تاسو باندې ډېر حق دی او د اولاد هم په مور او پلار باندې حقوق شته دی. څنګه چې د مور او پلار حق دی دغه رنګ د اولاد هم حق دی. خو به هر حال چې موږ او تاسو خپل حق ادا کړو زما د ځوانانو د چې کوم دی دا دغه دی نصیحت دی خپل ځان ته هم چې کوم دی دا راګرځوم لاول موږ کې د دې ډېر غټ کمی دی چې الله تبارک وتعالی موږ کې دا خدمت واچي او بیا په تمام مسلمانانو کې چې کوم دی دا خدمت هغه دغه پیدا کړي ماده پیدا کړي. نو لهذا د دې خدمت په وجه باندې به چې کوم دی موږ او تاسو ته الله تبارک وتعالی مرتبه راکړي. الله دې ما او تاسو ټول چې کوم دی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آله وصحبه